अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया वल आखिरा। अल आया व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व स्वहबिहि व सल्लम। हम कौमुन ला यश्क़ा जलीसुहुम बिहिम युमतरून व बिहिम युरज़क़ून। और कमा क़ाल अलैहि स्वलातु वस्सलाम। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा। नाक़िसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। अल्लाह अल्लाह मुहम्मद चार यार अबू बकर फारूक आज़म उस्मान गनी हैदर कर्रार। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद बाबा फरीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहतरम व मुसलमानान व हाज़िरीन, मजलिस के नास उलमाए किराम मशाइख़ इज़्वाम, खुसूसन सय्यदुस सादात नवासे रसूल औलाद अली पीरी तरीक़त व रहबर शरीअत मर्द कलंदर मंबाउल फ़ुयूज़ वल बरक़ात जनाब सैयद मुहतरम शाह बादशाह से मुबारक दामत बरक़ातुहुमुल आलिया और दाग़ी मुरीदान मददी महल्ले बाशिंदगान व अल्लामो ददी महफल दयौलसमे खैरुना बरकतुना सर ज़मा नसीब का। दा महफल दा हज़रत शहंशाह विलायत पीरी पीरान मीरी मीरान गौसुस सकलैन गौसुल आज़म दस्तगीर महबूबुल औलिया वल उलमा पाइज़ बमक़ाम अब्दियत मुजद्दिद आज़म शेखुल मशाइख़ क़ुत्बुल अक़ताब साहिबुत तकवीन वल विलायत व तसर्रुफ़ अश-शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह व रदियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दाहु। दाग़ी मुबारको दयौलसमे चे दाग़ी सरे मुनासबत ते व आगा बाबत पांडे दा प्रोग्राम जोड़ ले। ज़माना मख के नाजिम से मोहतरम और बादशाह से तास्ता पाशारों के और पनज़म और नसर के अल्लाह दगलवे वली के पलवे ज़वान बाने पर पुख्तनों की यादीगी बाद इस खसाइस व करामात दाग़ मुबारक ज़िक्र कर। अवलन दा खबरा प ज़हन की केक दे
چې دنیا کې د کمالاتو دو پوڼې دي، یو ته نبوت او رسالت وای او بل ته ولایت وای. او نبوت او رسالت ولایت د خپل مابین کې لازم او ملزوم دي، د یو بل سره تړلي دي. خو لیکن احدهما موقوف په آخر باندې نه دی. تلازم دلته کې هغه د توقف نه دی، په یو بل باندې موقوف نه دی. خو دومره خبره ده په حق د انبیاو کې چې انبیاء کرام د الله چې دي هغه هم اولیاء دي او هم انبیاء دي، او اولیاء کرام اولیاء دي انبیاء نه دي. خو لیکن دواړو باندې د الله د طرف نه د علم او عرفان کارخانه کولو ده. اولیاء تم د الله د طرف نه پیغام را لېږلی کیږي او انبیاء تم. فرق په مابین د انبیاء او د اولیاء کې دا دی چې انبیاء کرامو ته الله پاک وحی را لېږي، او کوم وحی چې راشي د هغې نه قرآن، تورات، زبور، انجیل، صحیفې جوړېږي. اولیاء ته چې کوم د الله د طرف نه پیغام راځي هغې ته الهام وایي. الهام القاء الخير في قلب المؤمن، دا الله د طرف نه د کامل مؤمن مسلمان په زړه کې چې یو خبره واچولی شي دې ته الهام وایي. تاسو ورته کشف هم وایي. دا د الله د طرف نه یو حکم وي د ده په زړه کې واچولی شي. اغم زمونږه د مریدانو د پاره، د محبینو د اولیاءو د پاره په دین کې دلیل دی. اگر چې څوک د اولیاءو نه منکری د هغې د پاره الهام او کشف د اولیاءو دلیل نه دی، خو زمونږ د پاره دلیل دی. نو ولایت حضرت عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ په حدیقۃ الندیہ کی فرمائی چې ولایت اصل لی نبوت اصل لی ولایت فرع دا. څنګه چې اصل منی او د اصل نه انکار کول کفر او زندیقت ته، دغه رنګې د فرع نه انکار کول هم کفر او زندیقت ته. ځان په دې مسله ښه پوهه کې. پلار دی د هغه زوی دی، د پلار نوم دی عمر، د زوی نوم یې دی زید. دا زید چې دی دا فرع ده، ځکه دا اولاد دی او اولاد چې وي دا فروع وي. پلار چې دی عمر دا اصل دی، جړه ده. دا پلار چې جوړ شوی دی او دته خلق پلار وایي، نو دا په دې وجه چې د زوی شته، چې د چا زوی نه وادي نه کړي هغه د سو پلار نه وایي. او دې زوی ته ځکه زوی وایي چې دې د پلار نه پیدا دی، د ده مخکې بره سشته اصل شته دی چې هغه پلار دی. دکسې نبوت اصل دی او ولایت یې فرع ده. یو سړی وایي یو ماشوم یې راونی و هغه ته وایي چې زه تا فرع منم، خو لیکن ته اصل نه یې. نو ټیک شوه دی فرع دی، زوی دی، لا جوړ شوی پلار نه دی. او که یو سړی پلار راونی وی وایي چې یاره تا منم چې ته پلار یې، خو دا دې نه منم چې ته زوی نه یې، بلکې دغه پلار چې دی دا ام پلار دی او ام زوی دی، دی هم د چا زوی دی. چې کم شخص تا 1,40,000 انبیاء کرام و معزز اشخاص ته الله نبوت ورکړی دی، نو ورسره ورته ولایت هم ورکړی دی. هم ورسره ولایت ته، هم ورسره نبوت ته. او کم چې اولیاء دي د هغې مثال د اولاد د بچو دی، نو اغي لا اولاد فرع په صادقه ده، لیکن اصل ته ندی رسیدل، پلاران جوړ شوی ندی. نو ولایت ور سره شته دی، نبوت ور سره نشتا. او د حضور نفس چې څومره خلق راځي د بزرګۍ په مقام باندې ودرېږي،
نو اغب اولیاوی اغا انبیاء نشکے دلے زکا حضور میں فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز خاتم النبیین زمان پس پیغمبر نرازی حضور مبارک فرمائی چه ہر زمانہ مخ کی چکم زمانہ وا پا ہر زمانہ کی با اللہ سل کا لفظ یو شخص را لے گو من یجدد الدین چه اغب دین تازہ کو خلقو تا چونکہ ز آخر النبی ما زمانہ پس پیغمبر نرازی نو زمانہ پس پا زمان دا امت اولیاء رازی او اغب داسی اولیاوی چه دا اغیب برکت پا اللہ دین وقت پا وقت بانے خلقو ترا تازہ کئی آغا اولیاءو کے کرامیہ فرقہ چه دا اسپہان و عراق طول پخپل پنج کی نیولے باطینیہ فرقہ چه اغیب ظاہر منز و دس زکاة دا کسی نکولے دعوب دا اسلام کولا اغید عراق دا علاقی طول پا پنجو کی نیولے اللہ پا دا غزے کی علوی زوان پیدا کا خلق را لگی دا غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ اغا پاست کرامات بیانی و چا دا غوث پاک سے سخت بیان نکلے چی دا اللہ دا دین دا پارا حضرت غوث پاک سے کم مقابلے دا گمراہ فرقو سرا دا خوارج سرا دا روافض سرا دا باطنیو سرا او دا دغ خلق سرا کڑی دی کم تکالیب چی غوث پاک سے ترسولی دی غوث پاک سے چی بیا پاغیبان کم کتابون لکلی دی غوث یزدانی اگورا دا غرنگے دا حضرت غوث پاک سے غنیت الطالبین اگورا او دا لوی کتابونا غوث پاک سے ذکر کری دی او دا اغا خلق پا شد و مت سرے پی رد کری دی او اغی دا غوث پاک رحمت اللہ علیہ چکم مخالفتون کری دی دا حضور مبارکم مخالفین موجودی دا اللہ دا اولیاء و مخالفین موجودی حضرت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ اغا عظیم شخصیت تھے واقعہ ما دے دامان کے بیان کرے و محترم سے بوری دلی ستاسو دا ذہن دا برابر اولو دا پارا او دا بعد ملگرو پا اظہار باننے دا آگے طرف ترور و ورزم حضرت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ داسی او ولیو چھے دا ولایت دا اغدا ولایت پا دے خبر بانے دال لے چھے مور و پلارے دیر لوی اچت خلقو پلارے یادی کی پا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ باندے او دا حسنی سیدو حسن دا حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ پا اولاد کیو دیر زیاد غریب دے یوروز بہر اوتلو دا کار روزگار دا پارا اور طول اروز پا دے مبارک بانے لگا تیرا شولا دے لارو دا یو سین غاڑے تا علتا دا سین پا غاڑا بانے پریشان اکینا استلو چه صد کار روزگار دا پارا دا خوراک دا پارا حلال روزی رزق کسب پکار دے دیر زیاد لگا ورطا لگی دلے دا پا دے سین کے لاس ورخکتا کو بیرا واغستلے اوبے وسکلے پا دے سین کے پا دے اوبو کے یو مڑاو سے ادا سے را روان دے دا پورن لاس ورواچو دمرا لگا لگی دلے دا چه پا زان بانے پویا نشو دا لگی پا عالم کے اغا سیوے زر اخڑو چه کل دن میدے و خیٹ تلاڑو دا غین پس سوچ و فکر رازی چه تخو دا دا سی چا اولادے چه اغی دا مشتبہ حسیز نمزان ساتلے دے اغی دا مکروح حسیز نمزان ساتلے دے دا دے سے پتہ نہ لگی گی دا چا دا باغ دے دا کم زین راغلے دے دا دے مالک پسو کی اجازت پا کی کو با ان کی دا را غرزے دلے دے کو را غرزولی شوے دے دا چکم دے دا چان را پریوتے دے او کنس حساب شوے دے دا خو یو مشتبہ سیو دے مڑا دا دے دا مالک نے تپوس کول غواڑی تو خدا آغا چا اولادے چی دا اغی دا پاک دامنے جنڈے دا اسمان پا وریزو کی ولاڑی دی دا اغی دا پاک دامنے جنڈے دا پا اسمانونو پا جنتونو بانے ولاڑی دی حضرت مولا کائنات علی شیر خدا شیر یزدان
फातिह खैबर बाब मदीनतुल इल्म असदुल्लाह व असद रसूलिही दामाद रसूल शौहर बतूल मजहरुल अजाइब हजरत अली पालवान और द हजरत मलक कायनात फातिमतु ज़हरा खातून जन्नत औलादे अगी पजान लुगी तेरी कड़ी दी अगी पजान तंद तेरी कड़ी दी मुश्तबिह हसीस ते गुति नदी ओड़ले अगे नदी खोड़ले यो मकरू हसीस ये नदी खोड़ले तो खुदा अगी औलादे संग दे पखेट की यो मुश्तबिह हसीस वरवाचो बस फैसले उकड़ला द कम तरफ न चोबरा बईगी पदी तरफ पाने बजम आखिर बपत वो लगेगी जिससे वो दकम जैन रागले दे दकम बाग न रापरे होते दे जमारून द्रे रोज मजल कई द्रे रोज मजल न बाद यो बाग रा रसीगी द अगे बाग द सेवानो बाग दे द अगे सांगा दे सिन तरह कतशवे दा द फैसला उकड़ला चे बस दा अग बाग दे द कम बाग से चे मा द द्रे रोजो प मजल बांधे कत खोड़ले दे द बाग मालिक तजीद बाग मालिका मा से खोड़ले दे मा पिरा तो उका द्रे रोज मजल में उको द्रे रोज मजल में पल्लुगो तंद प आलम के उको मा त मापियो का को तावान गवाड़े चे तावान दर कमा द बाग मालिक व तसर न तरखो पूरी गोरी अगब पोयशो चे दादा अल्लाह वली दे दादा से सड़े नश खेदले चे दे दुम्र यो लुई ख्याल द खपल रिज़्क़म साथी नो दादा अल्लाह वली दे अगवर तवई चे वोरा जमा द्री शराइत ती दो शराइत ती लुम्बने शर्त में दादे चे जमा दे बाग बा वो काल खिजमत के ब्या चे कल वो काल पुरशी द अगेन बाद बदवेम शर्त वे माँ दे लग्या दे खिजमत कई पा अगे दौरान के पिंज काल तेरशवल पिंज काल बाद द बाग द मालिक मिलमान राजी और तवई ए हजरत अबू सालेह से द दे सेवानो न यो से उरा उशु कवा दे लाड़ो अग सेवानो तलास वरचई सेवान राशु कई मखते द मिलमकी खोदो बाग बाग मालिक हो सकई चे पिंज काल अस्ता वशवल तपो या नशवले चे द खुराक सेवान कम दी और द गैर खुराक कम दी ता खुशनो कच सेवान ना उशु कवल दे वर्तवई कसम बिल्लाह चे में पिंज काल मख के यो से उपगलते बाने खोड़ले दे आगे के तासर वो काल के चुमा पिंज काल वशवल चे दल तरागले यम मा खोड़ल खुलो या खबर अदा कत्ल खुलो या खबर अदा चे मा दस्ता द सेवानो द बाग बूटो दागे पाणो तम बरन दी कतली पिंज काल के उदके गए बना सुभान अल्लाह हुआ है पिंज काल के मास्ता द बाग द सेवानो पाने तम बरन दी कतले बाग मालिक वर्तवई जलाल शाह बाग मालिक पखपल सेवान मिल मदनो तराशु कई कल चे वो काल बराबर शुल दे राजी द बाग द मालिक पखपो की कीने कुर्बान वो काल में बराबर शो माफिरा तो सुका अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह फरमाई द बाग मालिका वो काल बराबर शुल माफियों का द बाग मालिक वर्तवई ना द्वेम शर्त पाते दे दाद्वेम शर्त पर पूरा के अलबा मापिकुम विवाया विजमाया वलुरदा पस्तर गो बांधे अंददा पगुनु बांधे काड़दा पजब बांधे चाड़ेदा पलास ओखपो बांधे शलदा द आगे सर बनिकाह के नबिया बदर तसेव माप कीगी वही बिल्कुल चिमाता पदे बांधे यो सेव माप कीगी चिजमा निकाह उशी ददा से वे खजे सरा चागा उमड़ंदा दा चाड़े दा गुंगे दा और पलास ओखपो बांधे शलदा ज तैयार मदे खबरे ता चितमा ता मापी के दसेव जब लिहाजा अस्तालूर सर निकाह उकमा द बाग मालिक खलक रा जमकल निकाह उशवला द बाग मालिक खुशाल दी अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह पजल के वाई चिवा किस्मता यो से बाने वो काल कैद शोले वो काल बाद दासियो बिबिता कवलो त तैयार शुए चे अग बिल्कुल नसविनी नसवाई नसवरी पलास ओखपो बांधे शलदा द बाग मालिक वर्तवई अबू सालेह से महामह कम कमरदा पदे के नाव इसता इंतजार कई जमालुर स्ता पे इंतजार बांधे दा दे अग कमरे त रवान शो चिकल वर्दन नशो कमरे तो वर्दन नशो सलाम कई अस्सलाम वालेकुम
یو خیسته بیبي دا په خپل ځای باندې ناسته ده مخې لکه د سپومې پړکېږي هغې سر راوچت کو چې وعلیکم السلام دې فورن پوه شو چې پردې کمرې ته راغلم د هغه کمرې نه په منډه باندې راوځي منډې وخي د باغ مالک ورپسې دی د باغ مالک لک راونیو ای نوجوانه چرته منډې وخي قربان معافي راته وکړه پنځه اووه کاله مخکې مې یو سیو خوړلی و په هغې کې اووه کاله تا سره قید شومه اوس پردې کمرې ته ننوتم په پردې زنانه مې نظر ولګېدو اوس په چې ټول عمر قید کېږم او که څنګه هغه ورته وایي کښېنه دلته واوره ته حسني سیدې ته د حضرت امام حسن مجتبی اولادې او زه د حضرت امام الشهدا شهید کربلا د امام حسین اولاد ما واوره دا زما داسې لور ده په سترګو ړنده ده چرته په ټول عمر کې یې غلط ځای ته کتلي نه دي په غوږونو کڼه ده چرته په غوږونو یې غلطه خبره اورېدلې نه ده په ژبه چاړی ده چرته په ژبه غلطه خبره کړې نه ده په لاس او خپو شله ده چرته غلط ځای ته تګ دی نه کړی چې کله نکاح د دغه حسیني سیدې د دې حسني سید سره وشوه الله کال بعد حضرت غوث الاعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی ورکو اللہ کال بعد غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانی پیر پیران من و جان من و پیر من حضرت غوث پاک سے بورکو پوڑو کوالی باننے ما یو کتاب کتو اگرچہ بعد خلق پہ جرحم کئی آئی کے لکلی دی غوث پاک رحمت اللہ علیہ چې کله د 2 کالو شو خبره مبارک شروع کړي مور دا قاعده سپاره په لاس کې ورکړه بچي لاړ شه خوا کې چې کوم مسجد دی پدې کې پیش امام مولا صاحب ناس ته خلکو ته سبقونه خي بچي تم سبق وایي غوث پاک رحمت اللہ علیہ سپاره په لاس کې راواغستا جمعات تراغه چکل په جمعات کې شروع کړي امام صاحب استاد صاحب وای بچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث پاک رحمت اللہ علیہ ورتوی استاد جی لگ ما تا وقت کې اقدام لگی وہ لگا پکی مروانہ ہے अच्छे होने लगे चेहरा का इससे बचिया इको पे लगा कम कशा से दिल तक बचिया वाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस्ताद तवई कुर्बान उस्ताद लग हुआ कि एकदम आता शुरू कई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू लग्या दे सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु उस्ताद गुत पखलनास्ते दत गोरी ورتوی بچیا دا سبق ته کم ځای یاد کړی دی وی قربان استاد جی کله چې زه د مور په خېټه کې ام الله په ما کې سا واچولا زما مور ډیره بزرګه ده شپه او ورځ به تلاوتونه کول او چې کله زه د مور په نفس باندې وما زما مور تلاوت شروع کو او دا الحمد نه شروع کو تر 15 سپاره پورې زما مور تلاوت وکړ ز پیدا شوم ما د مور आवाज به اوریدو الله ما تزدا سے ذہن نہ کړي دے چې مور به می قران ویل
ډایرک به زما زړه ته او دماغو ته کوزېده. ما د مور په خېټه کې 15 سپارې یادې کړې دي. بس دې ته وایي مراد، دې ته مراد وایي، مراد ولی الله. د چا چې پلار داسې وي سوچ وکړئ، د چا چې مور داسې وي نو چې الله ورکوي نو هغه غوث الاعظم نه وي بیا. چې الله مور او پلار چې دومره نیکانې سوچ کوي. دا نن سبا د خلکو عقیدې ولې خرابې شوې؟ دا خلک د اولیاء د تاسو چې کم کسان ناسې که نه، زه تاسو ته دا یقینا وایم چې ستاسو مور او پلار نیکان دي، ځکه ستاسو د اولیاءو صفت ته دلته ناسې. چې څوک د الله د اولیاءو د الله د دوستانو د انبیاء کرامو د صلحاو صفت په هغې په زړه باندې خوږ لګي، مزغو ته په خوشبویي ملاویږي، زه ورته دا وایم چې ستاسو مور او پلار نیکان خلک او د خلکو دا چې څوک د اولیاءو دشمنان دي نو خامخا د دې د مور او پلار نه غلطي شوې ده. ځکه خدا سے بچی پیدا کی چې هغه بچی بیا صحیح د الله د اولیاءو د نیکانو بزرګانو دشمنانی. د سم سړی نه داسې بچی نه پیدا کیږي او د سم مور نه چې هغه د الله د اولیاءو دشمنانی. وګوره کنه د غوث پاک سے پلار ته وګوره، د غوث پاک سے والدې ته وګوره چې داسې بچی ورته الله ورکو چې تر قیامت د ولایت جنډه د هغه په لاسو کې ده او ټول اولیاء د هغه د قدم د لاندې دي. داسې درجه الله ورکړی دا، داسې مرتبه الله ورکړی دا. مبارک بارکه حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ اور تفسیر مظہری کے ددے آیات کریمہ دلان دے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. مانا دا کہ اللہ بعد تقدیرون محو کی بعد ثابت کی ولی کی. تقدیر پر دو قسم دے، یو تقدیر معلق تے بل تقدیر مبرم دے. تقدیر معلق دیتا ہوئی چی اگر دا پیر استاز دا نیکانو بزرگانو دا خلقو پا دعا بدلی دیتا تقدیر معلق ہوئی. لکہ مثال کے طور پر رزق سیوا و کم، جامع کپڑے خیستہ خرابے، فقیری غریبی، مالداری، غم، خوشی، دا سیزون رواخلا کم چی دا صفات پہلیو دا تجلی دا او دا غی ظاہری دلی دا طول تقدیر معلق کی ذکر دی. بل تقدیر مبرم دے. تقدیر مبرم دے تو ویلی شی چی اگا بالکل نہ بدلے گی، اگا دا اللہ اٹھل فیصلے بس. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون. بس دا اللہ اٹھل فیصلہ دا پر دا نہ دا پیر نہ دا استاز نہ دا پیغمبر نہ دا ولی دا ہیچا پا دعا بانے نہ بدلے گی. آئی دا تقدیر مبرم ہوئی. پاگی کے دو لسیزون ذکر دی چی دا سڑے با جاہلی دا با عالمی، دا با جہنمی وی دا با جنتی وی. دا سڑے با چی دے دا با پدے پلانکی ٹیم پیدا کی گی، پا پلانکی ٹیم با مڑکی گی، دا دے خز سر بے نکاح کی گی، دا دے سر بے نکی گی. دا پا تقدیر مبرم کی لکلی شوی دا نہ بدلی گی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمت اللہ علیہ لکلی دی دا دغی آیات تلان یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. چی اور وز حضرت سیدنا امامنا امام ربانی غوث سمدانی حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ناستے پخپل مسند شریف پاندے اور دد و زامن دی حضرت امام معصوم سے حضرت امام صادق سے دی تب یو استاز راتا دا سبق خودلو دا پارا. اگا استاز باورتا قرآن مجید خو، اگا استاز دا حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ مخددہ سے تیر شو چی کل تیر شتا استا اولا کی ما ہوئے چی اللہ اولیاء تا الہام کئی، کشف ورتا کئی، انبیاء تا وحی کئی. چی کل تیر شو حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ دا اغا تندی تا اکتل دا اغا پا تندی باندلی کلی شوی دا جہنمی. حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ چی کل استاز لال اخبلو بچو تا وی اے بچو ستاسو دا استاز پا تندی باندلی کلی دا جہنمی. سہر چی استاز رازی استاز تا بچی وائی چی قربان پرون زمون پلار ویلیو چی ستا پا تندی باندے جہنمی لکلے دے اغا پا جڑا شورو کئی. ملا طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ
پجڑا باندې شروع کوي چې ما دا دومره خواري کړې ده دومره مهنت مې کړې ده مدرسو ته مې تک کړې ده او چې اوس پورې مې برداشت کړې دي ما لږ او تند برداشت کړې دي زه جهنمی شوما دا علم څه پیدا شولا راضي فورن د امام ربانی سے پخپو کې پریوزي قربان دعا راته وکي چې الله زما دا شقاوت چې دا زما په تندی جهنمی لیکلې ده دا ختم کی اللہ زما پتندی باندې سعید و جنتی ولیکی حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرمائی کلما نظرتو الى اللوح چکلم لوح محفوظ تا اقتل فاذا ہوا شقی فی لوح محفوظ فی القضاء المبرم چمی لوح محفوظ تا اقتل ملا طاہر لاہوری پا قضاء مبرم کی چاغن بدلی گی سلی کلی شوی دی جہنمی ماویلی اے حضرت امام ربانی سے فرمائی دک ملا طاہر لاہوری سے افتا چی تپا قضاء مبرم کی جہنمی لکلی شوی او اغن بدلی گی اغن نورم پا جڑا شروع کئی دا امام ربانی سے پخپو کر غلی قربان دعا راتاو کا سچل وکا چیز جہنمی شما پیدا سشولا حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ سرخ کا دکئی مبارک فرمائی چی ذکرت ما قال غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ماتد حضرت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ خبر را یاد شوا چی دا بغداد پا منبر ودری دو اعلان اوکو چی ان القضاء المبرمہ ایزن یرد بدعوتی چی غوث پاک وائی چی اللہ تا دمر گرانیم چی دا اللہ پا حضور کی لاس اچت کم قضاء مبرمم دخل کو بدلو ما صرف گورا سونا کالا وشولا چرتا یو چادا خبرم ما ندلی دلی پا کتاب کے خودی ملانو لی دلی ما تا دے اوخائی ما ندلی دلی چی یو شخص یو ولی دا دعوی کری چی ان القضاء المبرم ایزن یرد بدعوتی چرتا یو ولی نبسوک انخی چی اغدا سے ہوئی چی قضاء مبرم ہم اللہ زما پا دعا بانے بدلی قضاء معلق ہر سڑی بدلا ولی چی پیر استاز مور و پلار نہ دعا واخلہ بدلی گی وہ قضاء مبرم نہ بدلی گی اور شاہ بغداد ہوئی چھ قضاء مبرم ہم سے بدلوں گا بس امام ربانی رحمت اللہ علیہ سوچ کے پریوت غوث پاک سے خبر را یاد شوا حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا اللہ سر مناجات شروع کئی یا اللہ زاری شروع کئی دا غوث حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ پا مخبوخ کے را روان شوے خدا زماد بچو استاز دے خدا یو فقیر عالم دین دے یو غریب عالم دین دے پول عمر استاد رضا دا پارا استاد علم دا پارا صرف کرے دے پول عمر استاد رضا دا پارا تندے لگی او سرزے و گرمے او سخت و خوشالے برداشت کری دی یا اللہ دا قضاء مبرمہ بدل کا دا تندین جہنمی لرکا یا اللہ پا تندی ورد جنتی لکا یا اللہ پا خپل سوال نکو ما دا حضرت غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پا اغا دعا در ندعا کو ما چی اغا ویلی دی چی ان القضاء المبرمہ ایزن یرد بدعوتی دا اغا پا وسیلہ او دا اغا پا دعا در ندعا کوم ملا طاہر لاہوری نیک بخت کا وچی مکل استرگی اغڑا ولی دا ملا طاہر لاہوری تندیتا میں اکتل جہنمی تے ختم شوی دے جنتی پلی کلے ہو ان القضاء المبرم ایزن یرد بدعوتی قضاء مبرمم اللہ زمان پا دعا رد کئی تفسیر مظہری دغی آیات تلان دے اگو رہا مولانو صاحبانو یمحو اللہ ما یشا و یثبت حضرت غوث پاک سے اغا عظیم شخصیت تے چاہو سرناس تکڑے دا ہو کڑے دا دوبی پا دے خبر دا بعدی مولان زان ناغرزا کئی زمونگ دام پہ زان ناغرزا کئی دا اشرف علی تانوی پا کتاب کے دا خبر ذکر دا دیوبندی عالم دے دا اغا پا کتاب کے دا ذکر دا چی دا غوث پاک رحمت اللہ علیہ دوبی وپات شو او پرشتے ورطا پا قبر کے راگ لے چی من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا وی دے ورطا ہوئی چی نور پا حس نپوئے گم خود غوث پاک دا در ملنگی ما دا غوث پاک دا در ملنگی دا اغا دوبی ما وی چی دا غوث پاک دا در سوک ملنگان دی اغا اللہ طول بخلی دی اولے
दा यो इल्हाम अल्लाह हजरत इमाम उल अइम्मत हम करे दे, दे हजरत इमाम तसव्वुफ तम करे दे, और दे हजरत गौसे पाक तम करे दे। हजरत इमाम उल अइम्मा इमामुना इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक नास्ते अल्लाह वर्त इल्हाम कई चे ए अबू हनीफा वरा गफरतु लका वलिमन तबिअका इला यौमिल क़ियामा। पशामी पर मुकद्दमा के दर्जो जिक्र दी चे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई चे ए इमाम अबू हनीफा ता तमिम बखन करे दा और स्ता प मज़हब बांधे चे तर क़यामत सुम्र अहनाब थी अगी तमिम बखन करे दा और दा इल्हाम हजरत गौसुल आज़म दस्तगीर तम अल्लाह करे दे चे या अब्दुल कादर ए अब्दुल कादरा गफरतु लका वलिमन तबिअका इला यौमिल क़ियामा। ता तमिम बखन करे दा और स्ता मुरीदीन तमिम करे दा और दा इल्हाम अल्लाह इमाम रब्बानी तम करे दे चे गफरतु लका वलिमन तबिअका इला यौमिल क़ियामा। ए इमाम रब्बानी ता तमिम बखन करे दा और स्ता ताबिदारानो मुहिब्बीन तमिम बखन करे दा। मुबारक तिशदी खल्क ता ज़कमुन मनुन के दा हजरत सरहिंदी मियो दा हजरत गौसुल आज़म दस्तगीरम यू और दा इमाम अबू हनीफा मुक़ल्लिदीनम यू। मुंदा इमाम अबू हनीफा से मुक़ल्लिदीन यू कना और दा हजरत गौसे पाक से गुलामान यू कना और दा हजरत इमाम रब्बानी से मुत्तबिईन और गुलामान और मुरीदान यू कना और दे द्रे वाणो ता अल्लाह इल्हाम करे ता उस अवल के मावे चे दा औलिया इल्हाम जमुंग दा पारा दलील है मुंगे मनु चे अल्लाह यो वली ता इल्हाम करे दे बस मंगवायो ठीक तदा अल्लाह वली ता ता चे अल्लाह इल्हाम करे दे मुंगे दा सर मनु पर जरस्तर न दे द्रे औलिया ता अल्लाह इल्हाम करे दे उस पर डेर यो बदबख्त इंसानी चे दा दी सरा हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से फरमाई चे ला युहिब्बुहु इल्ला तकी। दा हजरत इमाम रब्बानी से सरा औलिया सरा मोहब्बत न की मगर तकवादार और परहेजगार खलक है और बुग़्ज़ वर सर न की मगर अगा मुनाफिकान वर सर है। ए दा औलिया पर मोहब्बत के तावान निश्ता तो लगट अगट हजरत गौसुल आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह चिचा वर सर मुरीदी करे दा खुद अल्लाह वली दे दे दागा तफसीर रुहुल मानी के दगे आयात तलान दे चे वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन दे आयात करीमा दलान दे वाक़या जिक्र कर दिया यो हाशिया बांधे मा यो खबर लीदले वा दा वाक़याम अल जिक्र व हाशिया यो खबर हम जिक्र वा चे हजरत गौसे पाक से चिकल द मुंज न पारेगा शलख्वा की मुरीद नास को दो चिकल द तकरीर न पारेगा स्वागत वही तोले उदय वी ए पीर मन ए जमा पीरा मा उलिदल इमाम ने खूब गलबा उकड़ा मा उलिदल चे हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम और हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा से द्वाड़ा दिल तराग लो हजरत गौसे पाक से बरतवाई फरमाई चिता पर उदू उलिदल दग मरतबे तरह से दले वे और मा पवी खौलिदल चे हुजूर रागे हजरत अली रागे खबर सवा तफसीर रुहुल मानी से जान न खबर न को मंगलते किसी न पास हो तफसीर रुहुल मानी द कुरान तफसीर दे उगो रहे वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन द आयात तलान दे गौसे पाक से बगदाद पर मिंबर बाने जलवा फरोश हो पसीहान अरबान नागलू नागी पर मख की लग मुश्किल पैदाश पर खबर हो के कल पैदाश हो दे की गुर च हुजूर मुबारक खानका द बगदाद तशरीफ रोड़ो रानन व तो फरमाई कि या बुनय्या लिमा ला ततकल्लम ए बचुड़ी खबर बोले न के देवर तो फरमाई गौसे पाक से चे अना रजुलुन अजमीयुन कैफ अतकल्लमु अला फसहाइल अरबी ज़ुहु अजमी सड़े यमा द अरबियानो पशान संग खबर हुकम हजरत हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम और द फरमाई इब्तहफा का या बुनय्या ए बचुड़िया खुलक लोका चे कल हजरत गौसे पाक से खुलक लोका फतफल फीहि सबअन हुजूर मुबारक अगलाल मुबारक चे जिब्रील अमीन वरला
द जन्नत न माए माइन ना उड़ी दी, द हुजूर लाड़े मुबारके द माए माइन न जोड़ी दी। अक्का लाड़े द हजरत गौसे पाक से पखलकी वो पीरे वरवा चवले वर्तवई उस गगीगा अरबियान और दा पुसहा बुलगाबा स्ता पसाहत हैरानी ब्या चलक साथ पसगूरी हजरत अली शेर खुदा तशरीफ रोड़ी। या बुनैया लिमल लततकल्लम, ए बचुड़िया खबरे ओले नके वही जरा जुलिया मा सड़ी अमा अजमी जसन खबरे हुकम अगवर तवई इफ्ताह पाक या बुनैया, ए बचुड़िया खुलक उलोका फतपल पीह सिद्दन अली शेर खुदा दा इल्म द खार चे दरवाजे हजरत अली शेर खुदा दा और इल्म खार हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम दे चिकल द खार नम पेज मिलोशी द दरवाजे नम पेज मिलोशी। इंसान अग मकाम तरसई चिदा अगे तसव्वुर मौता नशु कवले वर्दवई बचुड़िया गजीगा दे वर्द फरमाई चे हुजूर वो पेरे राकले ता दा चिकम देश पत पेरे राकले वले अली शेर खुदा वही अदब मिर रसूलिल्लाह ज़द रसूलुल्लाह अदब कुम पदे व जबान दे। ते चाहता ना इल्म द खार ना इल्म मिलोशी और दा इल्म द दरवाजे ना और तसमिलोशी इल्म अना मदीनतुल इल्म वाली बाबहा ज़दा इल्म खारिम हजरत अली दरवाजा दा न चे दा आगे न चाहता इल्म मिलोशी दा लाड़े वर कवलू दा इल्म वर कवलू दा सो इल्म वर कवलू नो अगर तब सुमर पेज और बरकत मिलावी दलते यो खारिजी खबर हुकूमा तासु अक्सर हो रही दिली शियागान रा लगी उदलता दा से वही अना मदीनतुल इल्म वाली बाबो अली दरवाजा दा रदियल्लाहु अन्हु। बस अली साहब द टोल ना एक नंबर दमादम मस कलंदर अली का पहला नंबर जवाब दा दे चे पूरा हदीस दा से अना मदीनतुल इल्म अबू बकर सक़्फ़ुहा व उस्मान जुदरा व उमर सिह व उस्मान जुदरानुहा व अबू व उमर सिहनुहा व अली बाबुहा। मतलब दा हदीस तबरानी से करकड़े दे पूरा हुजूर मुबारक फरमाई अना मदीनतुल इल्म ज़द इल्म खारिमा अबू बकर सक़्फ़ुहा हजरत अबू बकर छत्रे छत पे छत व उमर जुदरानुहा हजरत उमर देवालू नदी व उस्मान सेहनुहा हजरत उस्मान सेहन दे व अली बाबुहा अली दरवाजा दा जका चे खार आबादी की बसा आबादी देवालू नो छत दरवाजा बोलता गोरे और सेहन कना अली से बे दरवाजा दा अबू बकर से बे छत थे उमर से बे देवालू नदी द गैरत बादशाह और हजरत उस्मान गनी सहन और ज़द इल्म खार पूरा हदीस ता से हाँ और हजरत अली शेर खुदा दखले मुबारक न समिलावेगी लाड़े मुबारक और द हुजूर मुबारक दखले न नबिया गौसे पाक से अगम मरतबे तौरस चे दावे उगड़ा चे कदम हाज़ी अला रक़बत कुल्ली वली अल्लाह जमा कदम द हर वली पर सच पाने दे उस गोर दिल तक बाद खलक वाई लग खबर हो रहे चे द गौसे पाक साहब ना इख्तिलाफ पा के खल को रुस्तु कर गए चे द गौसे पाक साहब ना मख की कम औलिया दी न आगो उचत औलिया लक सहाबा और याद गौसे पाक साहब ना चे कम रुस्तु औलिया राजी लक इमाम मेहदी अलैहि सलाम अहम उचत वली दे न द आग पर सट वांदे कदम दिकना इख्तिलाफ पा के कई जमुन हजरत सैयदना गौसुल ज़मान मुजद्दिद असर हाजिर हजरत बाबा मुबारक ज़ियाउल्लाह मौली से मुबारक दिल तयो ढेर जबरदस्त नुक्ता वेलेगा चे यो विलायत थी और बिल कमालात नबूवत और रिसालत थे और कमालात नबूवत और रिसालत रहमान बाबा वही दुरुस्त जहान दे चे लाल पके पैदाशी नूर जहान वाला द तूरो गटो कर दे यो द टूल जहान के चरतसल का लपस या जर का लपस यो कस दा से पैदाशी चे अगद कमालात नबूवत और द कमालात रिसालत द अग समंदर न पेज और बरकत हासिल की कम चे द हुजूर द कमालात नबूवत और द विलायत समंदर दे द कमालात रिसालत समंदर दे द अगी न पेज रा हासिल की नूर चे द दीन अखत सुमर दी पहर जमाना के अब्दालान मौजूद दी अब्दालान औलिया दी
اوتاد موجود دی اوتاد اولیاء دی غوثان موجود دی غوثان اولیاء دی او دغه رنګه دا نور اولیاء زمکت نه ډکا دا بابا مبارک په فرمایل چې کم خلق په ولایاتو کې دي ولایت صغرا ولایت کبرا ولایت علیا چې د غوث پاک سے د در شل خپل کړي نه کنا او د غوث پاک سے غلامی کړي نه او هغه ته ځان منقاد کړي نه هغه ته خپل سینه کولو کړي نه او هغه د ځان لپاره آقا او مولانی ګڼلې ځان د هغه غلام نه ګڼلې نو په دې درو ولایتونو کې د غوث پاک سے نه بغیر فیض نشي حاصلولې ولایت نشي حاصلولې اوسم او تر قیامت پورې دریواړه ولایتونه د غوث پاک سے د قدم دلان دي د قدم دلان اوسم چې وسړي د ولایت پونه تورخیږي کنا د ولایت لومبنه پونه ولایت صغرا ده ال تورخیږي نو د بغداد نه اجازه را لې چې بیا د ولایت به می پونه تورخیږي چې هغه ته ولایت کبرا وای نو الته د غوث پاک سے تصرف پتا سره اجازت پدر سره داغه برکت پدر سره فیض پدر سره الله به ورخي چې کله د ولایت بس اکثر دی کی وی دینه بر نه زی دا څومره چې تاسو وې دا پلان کې قلندری ولی دی او پاوا والوتو او دا چلیو کو هغه چلو سمندر باندې مسلخ ورکړه دا ټول یا ولایت صغرا یا ولایت کبرا یو نیم چرته دا سی وی چې هغه ولایت علیا ته ورسی دا یو اخیری ولایت ته دا د فرشتو ولایت ته د کزه ته ورسی دا ولایت ته نو یو نیم پکې چرته دا سی وی پسلو کې چرته یو پینځو یا لس اولیاء دا سی وی چې هغه په ولایت علیا باندې مشرف شي کو ولایت علیا تم یو سړی قدم پورته کوي به د بغداد د لوی ځان نه اجازه راغلی ا دې درو وانو کې د غوث پاک رحمت الله علیه تصرف په تر قیامت جاری وي او هر چې کمالات نبوت او کمالات رسالت تھی لکه صحابه کرام پاګه مشرف او بعد اولیاء کرام امام ابو حنیفه رضی الله عنه شو او په اخر زمانه کې امام مهدی علیہ السلام هغه چرته زرګونه کاله پس یا سونه کاله پس یو شخص پیدا شي هغه هر وخت نه درست جهان دي چې اولاد پکې پیدا شي او نور جهانو والا د تورو غټو غر دی نو د غوث پاک صاحب چې مرید وي اخو به هغه ته به کمال ملاويږي هغه ته به ولایت ملاويږي غوث پاک مبارک سے فرمایي بر شیران شرف دارد سگی دربار جیلانی اگر روٹے چی زما د دربار د لنگر نپاتی شي بهر چکم دی اچولی شي اغه ته د شپې پښوګانو سپی راځي او اغه خوري زما پروټه د دربار پروټه کې دمر طاقت ته دمر قوت ته دمر غیرت ته دمر شجاعت ته چې زما د دربار په ډوډو باندې چې بهر خوري کم سپی وخت رہی اغه سپی د ځنګل د ازمرونه بهتر دي سپوتا ولایت نه ملاویږي ها پای کې دا استعداد الله نه دی اچولې خدا د غوث پاک سے لوی عالی شان دی چې ګوره دا غد دربار پاتې شوی روټه بس پو خړه دا غسپونه ازمری جوړ کړو ازمری بر شیران شرف دارد سګي دربارې جیلانی اغه سپونه به ازمری جوړې دي ته وی ولایت دي ته وی کمالات اخیره خبره کوم تنگ شوي اخیره خبره کوم غوث پاک سے بیو کرامت ذکر کوم بس حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی چې غوث پاک رحمت اللہ علیہ لبا خلق د جمعی منز لراتل کنا نو د شورو د زیارت پر ازبرات اولی زکه داغه په محفل کې به زرګونه خلق ناستو او په یو مجلس کې با 300 او وشپک 900 جنازې وته په خلکو به وجد او حال راغی او چت پښولو او به لګېدلو شهیدان بشو دومره د الله بس تجلیات مرکز بغداد ګرځیدلې دي نو دته به خلق راتل د شورو پر از جمعې پر از مخه ته به زینی ولې نه به پاسېده نه به چیس کله نه به روټه خوړلا نه به وبس کله چې وبوس کو یا روړې وخورو بیا موږ ته د اسماتي تکلیف را پیښ شي بیا چې پاسو بل سړی به زینی وو نو دا اغینه مخ کې برا د زیارت او د شروع پر از خلق راتل او زیبه نیو او یو ماشاءالله تاسو چې شاسه درته وي مزه او تاسو لاړې او بیا درته دې مو قاره دلته بیٹک کې ناس سم خاندان میزان مړ کو میں شاہ صاحب ته خدای پاک خیرو کې بلډ پریشر هاي شو
ځکه مقتدیان ته وی چې مزه وغي لاړل کنه دا وګوره دي تاسو مشر دې امر درته کوي او مشر کارم داسي وي چې هغه په زور باندې د خپل کشرانو د خپل ماتحت په زور د الله دین ترابلی اول خو پرزا او پرزا نه کیږي په زور باندې به کې نه دا د مشر قانون دی او الله پاک دې ته کم استعداد ورکړي دي کم قوت طاقت ورکړي دي الله دې تک سیدیره تصرف په ټول کلی باندې قائم او دائم ولرلی کی نو د یمن یو سړی راغی دا الله یو ولی او غزان له ولی هغه راغی د شورو پر وز باندې مخه ته چې کم محرابو منبرو هغه ته مخه ته زیونی خلکو ورته روټه صدو کو دا ابو صد په کو نس کم د شورو وزم پنار لوګه کې تیر شو شپم پکې والا د زیارت ورزم تیر شو ل پنار لوګه کې او ورپسې د جمیش په موالا چې تر هغه پورې بدی زین نه پاسم ترکمه چې غوث پاک سے د جمعې پر اوس خطاب نوی کړي او غوث پاک سے خطاب وکي بیا بزر دې زنه اجازت اخلم او زمبا چې کله د جمعې مستلق ټیم پات شو کسراغه او بیرولې د دې ونی ولې دې دومره زیات تګیو دور وځ په تند تیر شوی چې به اختیار او بواغست هغه وسکلې چې کله وسکلې دغه غوث پاک سے مبارک د خپل خانقاه شریف د کور نراغه په منبر شریف باندې جلوه پروز شو بیان شروع شو چې بیان شروع شو د سخت تکلیف د وړو د اسمادي پیدا شو د پورن په جلا شو خدایا ما خدا دون سفر وکړو د یوم یاش مزل می وکړ اغلم پیدل د غوث پاک سے دیدار تر اغلم دې د پار راغلم چې د مبارک نه په فیض او برکت حاصل کم اوس چې عین مقما تر اغللا نو اوس زمات او د اسمادي تکلیف راغی په دک جړه کې ورته خوب ورغی او چې کله ودشو خوب کې غوث پاک سے برترازی صاحب سکه یا سقمات او د اسمادي تکلیف را پیښ شو د لاس نه اونې وو غوث پاک سے چې دی یو صحدی اونې وو د لاس نه یو صحرا ته بوتو وی دغل تلاش او د اسماد کا دی وای ما خپل تسبیح او دا جیب سامان وغیرہ خپل صادر سره خوا کې کی خودل ال تلالم او دس په مات کو چې کله به ودس مات کو بیا یو لختي به دو پاغي کې مې ودس وکړو او صفاک سے مات ولال لې وی به د لاس نه اونې ولم چې به اونې ولم واپس راغلم چې کله مسترګي اوغړه ولې د ودس مات تکلیف می ختم شوه او په ګیره کې د ودس کو پرته وي چې کله مونږ شو د غوث پاک سے تور محققی کی خبره کوي غوث پاک سے غږ مکو دی لاړو درزه خانقاه شریفه کې نور هم تیرې کړې بیا دا غینه پس اجازه ته واغ بیا وته خبره کوي مو وای غږ مکو غوث پاک سے تپته مو وایا بیا اجازه دواغه سلاړو دی سفر کوي روان دی یو شل ورځې سفر وکړو چې خپل علاقې ته نږدې شو په خپل جیب باندې لاس اوه په جیب کې سامان نشته صادر ور سره دی او سامان نشته حیران دی چې هغه سامان ما کوم ځای پرې خو دی ذهن کې سوچ او فکر کوي او هو دا هم ته غوث پاک سے په خوب کې راغله وو په پلان کې ځای کې لختې دي داغه په غاړه زما سامان پروت دی سوچ او فکر کوي چې اوس په لختې په کم ځای کې ګورما زیب په کم ځای کې ګورما اخر دا چې یو طرف باندې روان شو د درې ورځې سفر نور مو کو ګوري چې اک صحرا هغه زیرا ورسېدو هغه اوبرا ورسېدې چې کله دی ورغه هغه د اسماتي زیتا او هغه د ودس زیتا او الته کې بیا چې کم دي صادره په کم ځای کې خو دی وو چې وی قتل د جیب کړه او تسبیح وغیرہ په هغه ځای کې پرتی دي دی فرمای دا ولی الله چې غوث پاک رحمت الله علیه د بغداد نه د شل رز په مزل باندې د یمن طرف ته ز په یو ساعت کې راوستم ما ودس وکړو واپس بیا خپل خانقاه ته راوستم دته ولایت وای دته د الله د اولیاء شان وای غوث پاک سے فرمای محبوب یزدانی کتاب دی پاغه کې چې زما عاشق او زما مرید په مشرق کې او زه په مغرب کې هم او आवाज وکي چې یا غوث الاعظم دستگیر علامه ته دومره تصرف روحانیتن نه کړی دی چې زبزان رسوم او داغه مدد وکوم اوس خو خلک پندتان منډتان مولان نه وته د اثر نه چیرې غو ته توکړی نه دلی میګه دونه غو ته چیرې سره توکړی استاد جی پټکی والے خبر ورسې دا پندتان غو ته مولان چې نه حال نه دی او نه هول نه دی حال نه هو پیجنې کړه خزه ته چې کله په معصومي جنازه کې هغه حال نه او چې په معصومي باندې کې هول نه خبر ورس دا اوس چې کوم مولان دي کنه دا پندتان دا غریبانان نه حال نه دی او نه هول نه دی نه د خپل ځان نه خبر دی او نه د اولیاء او د شان نه خبر دی
او نه کتابونه ګوري او نه بس صرف پلانکی صاحب پلانکی سے دا ویلو پلانکی صاحب دا ویلو او موبایل کې راغلو چې داسې چل هغه ټول دین راغسته په یو څو ورځو کې نه منحصر کړي دي نه کتاب شته نه عربي شته نه د اولیاء او شان شته نه پیژنې نه سره تعلق ساتي اوس په د اولیاء او شان نه خلق څه خبره حضرت غوث پاک سے فرمائی محبوب یزدانی کتاب کے چې زه په مشرق کې ما او زما عاشق په مغرب کې आवाज وکي کنا الله ما ته دومره تصرف را کړی دي چې زه بزان ورنسو او سا आवाज وکي چې یا غوث الاعظم دستگیر المدد الله جل جلاله دی اولیاء او تدا ارس ور کړی دي خپه دي خفقان نه دي پکار ما ته یو سړی ویلې ما یو ځای کې دا سوې مې غوث پاک سے دا سي فرمایي نو ما ته یو سړی وی دا وخت شرک ہے میں ولے ودا الله نه مدد غوښتل پکار دي مې چې غل در کر راوړی نو پولیس نه ولې مدد غواړي چې و پولیس اور اساس غټ مشرک ہوتے پولیس ته ټلیفونو کې پولیس اور اساس پخپل ولې د غل مقابله نه کوي ها او یا در باندې لار کې غل روزي او بیا چې کوم نظر ملګری د ټلیفونو کې چې وا ملګری اور اساس او زه خو شو کولم پخپل مقابله خدای پاک تواضع وکړه پولیس ته ولې आवाज کې او ملګری ته ولې आवाज کې او یا استاد مره کې چمغړک کې دې زنه نیو ما او ته بیا بل کس ته आवाज نه کې چې راشه ما خلاص خدای ته وایي چې ما دنه خلاص کی کړه تاره زمانه خلاص کی دا هو الله دا ولایت او دا تصرف دي ته دې د پاره ور کړی دي چې تاسو په دې زما د مخلوق خدمت وکړي الله غوث پاک رحمت الله علیه ته چې دا ولایت ور کړو دې د پاره ور کړو چې زتا ته هم ولایت درکو زما چې دا کم بندگان دي چې په نفس او په شیطان په خواهشاتو کې پراته دي زت نه هیر یما ته د دې خدمت کا دې د مار آیات کو ولایت ور لور کا وګوره د غوث پاک رحمت الله علیه اغه محراب او منبر او اغه خانقاه شریفه چې اغه د ولایات او د الله د تجلیات منبع دا جلد اکزیتا غل راضی غل وای چې سشیبه پیدا کما سوس پنه به پیدا کم پیسې به پیدا کم مال او دولت به پیدا کما غل را نوزی د غلا د پارا ګناګار دے فاسق دے فاجر دے غل دے لیکن نظر د غوث پاک تے چې کله په نظر ولګو نظر راوړو د اک غلنا په یو ټک باندې قطب د زمانه جوړوي د غلنا قطب جوړوي نو دې ته خدمت نه وایي د دې د اولیاء د الله د بندګانو د خدمت چې د الله د زما د امینه د خلق لور کا اولیاء ته جوړ کا دې د پاره را لګلو ته په ولې خپکیږي د غوث پاک سے پشان ولې خپکیږي تم ځان د هغه غلام کا چې ستانم د الله ولی جوړ شي غلا غلو چې شیبه پیدا کم دلته ځان لا خرڅ کمو سسر زربې سپین زربې اوس پنه موس پنه بچرته وګورم دا به خرڅ کم خو پته وته نو چې لوی ځوان ناشته او چې کله یو طرف ته سلام وګرځو بل طرف ته سلام وګرځو غلا غلو د مبارک پوه شو چې دا هو غلې چې څنګه هغه ته سلام هغه مخرا وړو د غوث پاک سے سترګي دا غسترګو سره مخ شوي فورن پځې کې ناستوي دنن غونډه خلک وی سافټویر ول اپډیټ کو غون دنن هغه چې کوم دی هغه نظام چې څومره وکنه هغه ورله مکمل بدل کو ګوره پزله کې خيري پزله کې ګناه زړه تک تور فاسقو فاجرو غلو ګناګارو خو چې د غوث پاک سے یو نظر وتر اورې دو هغه ارسي ورله دنه او انزل د الله په ولایت او مشرف کو دې ته ولایت وای دې ته بزرګي وای څوک منی الله ورته خیر